تا چې واده کو د هغه ټیم کې نشه کوله که نه؟ نه چې هغه ټیم کې داسې نه کولو، ملګرو پرې راړول. نو تا ته څه پته نه لګېده چې دې نشه کوي، چې دا پلار ته یا څوک داسې نور څوک شته؟ یاره چې نه به یې منل، بس والته کول به یې کول، روزانه به یې واده بوټه کول. ګرانو کتونکو، آیس نشه او بیا داسې ځوانې جانې ښځې در په در خورې په سر او ژوند یې د کړمو سره هغه تېرېږي. دغه شانتې دا یو زنانه خاوند یې څه کوي؟ خاوند مې ایسو کې ګیر شوی دی. اوس په جیل کې دی. او چې په څومره جیل وخت کې وشو؟ یاره کېږي به یې داسې شپږ یا 3 میاشتې کېږي. او څو بچي دري؟ یو زوی مې دی. واده م کله شوی و؟ واده م چې د پاس را 2 کال شروع. نو تا چې واده کو د هغه ټیم کې نشه کوله که نه؟ نه چې هغه ټیم کې داسې نه کولو، ملګرو پرې راړول. نو تا ته څه پته نه لګېده چې دې نشه کوي، چې دا پلار ته یا څوک داسې نور څوک شته؟ یاره چې نه به یې منل، بس والته کول به یې کول، روزانه به یې واده بوټه کول. اوس دې ژوند څنګه تېرېږي؟ اوس مې ژوند بس بیا هم څه د مشکلاتو کې تېرېږي، خو بس څه وکړي، خپل غریبي دی. دا ځای درته چا وښوده؟ دا ځای راته د باجي وښوده، دې سره دې کرتلو باندې هریاست خواه مې خدمت کې دې کرتلی، دې سره ډېرو کې اوسېږي. خوښ دې خدمت کوي؟ او چې پردي خانانو کې اوسېږو. ستا څو بچي دي او څه به وایې په دې مقام؟ ما اووه بچي دي، 4 مې جینکې دي، 3 مې هلکان دي. بس غریبي ده، خانانو خدمت مزمت کوه، پردی کوټه م ده. دې غریبۍ دلته راوستو، دا 10م کال یې زه دلته راځم کال په کال. ما سره پوره امدادارونه خویندې ټول کوي، دوی سره مې الله ښه وکړي او تا سره مې الله ښه وکړي. دې ځای نه خوشحاله یې؟ خوشحاله ځم هر کالو، تاسو موږ سره ډېر امداد کوئ، شکر دی. راشه مورې دې خوا ته، دا شه بچو دې خوا تاسو هم راشه. دا تاسو سره څه دي؟ دا څوک دي؟ دا زما نوسي دي، د زوی بچي مې دي. دې فرهنګ شو، د زوی بچي مې دي. او زما زوی چې دی نو 8-9 کاله وشو چې دغه خرابه څه نشه کوي او بس لیوني سپېلني ګرځي لارو کوڅو کې، او دا ماشومان یتیمان ما سره دي. نو ما چې دوی له داسې څه ذریعه خدای پاک جوړه کړي ستاسو په وجه چې دوی ماشومان سبق ووایي چې ناکامیابه پاتې نه شي. او زه په خپله د شګر بیمار یم، د جوړونو بیمار یم، د پټو بیمار یم، په خپله زه اسم نشم کولی، زه یم چې دوی ناکامیابه پاتې نه شي. اوس تاسو ګټه وټه څه ده؟ اسم نشته، الله هم به شته، الله هم شته. دلته مخکې راغلي؟ نه دلته چې ته پیله ځل مې دي، نه یم راغلی. درته چا وښوده چې هلته لاړ شې؟ بس راته یو بلوي نو رالمه، او دغه دا کور هم د کرې دی. نو په صحاب بابا کې مې یو ترورزی ده، نو کري راله ورکوي چې اول نه کړي وړاندې وروستې نو به دا کور هم وشړي. زه 15,000 روپۍ میاشت کري ده، نه بجلي شته، نه ګیس شته، نه بل څه شته. او بس کري راله هغوی ورکوي، خو دې یتیمانو دپاره د الله د رضا دپاره دوی له څه ذریعه جوړه کړي چې دوی زمانه چې ته داسې هوټل موټل ته خانانو مانانو سره نه شي او دوی سبقونه ووایي. ګرانو کتونکو، یو خو به د سپو چغې وړی، دا زموږ د 400 د ټیمې خال دی. دومره سپي ګن ترک دغه پکې اوس بېله خبره ده. نو اوس په هغې خبرې وکړو، په دې غربت باندې خبرې وکړو. ګرانو کتونکو، دې 2 ماشومانو ته وګورئ، څوک یې سپانسر کوئ، مور یې تپوس کوه چې دې باندې تعلیم وایي. تاسو اوس کوم ځای کې اوسېږئ؟ اوتمانزو کې اوسېږي. دا سړېرو نه راغلې ده. ته له کوم ځای؟ زه د اوتمانزو خورم. دا د اوتمانزو ده. نو غربت را په مخه کړې ده. دا ونیسه شابه، اورې؟ او دا ځان سره ونیسه، زه دې خوا ځه شابه. دا ونیسه، ونیسئ دا ځان سره، دا ځان سره ونیسئ شابه. هله دام ته ونیسه مورې، هلکه دام تاسو ونیسئ شابه، ونیسه شابه، اورې؟ او ګرانو کتونکو، مدد را سره کوئ، تعاون را سره کوئ، په دې زموږ ایزي پیسه، په دې زموږ اکاونټ نمبر ایغ په نیغه ستاسو امداد. الحمدلله دا کار الله پاک کوي، انسانان یې نه کوي، ځکه چې تسلسل د تیرو 14-15 سال نه کمې لونډې لپاړې کم قسم خلکه خو همت هم بینلو، دا الله پاک چې کوم دی نو موږ ورته نور هم چمتو کوي. الحمدلله ډېر خلک وایي ویلې خان اوس را پیدا شو، وی کال نه وي، نو کال نه یم، خو چې روژه راشي را پیدا شي، مو داسې غریبانانو کونډه رونډه له امدادونه ورکومه. نو په دې باندې خوشحالېږي. ګوره الف خان شیرپو په سخته کې په کار راځي، د غریبو د بېوسه د مستحقو ډېره مننه.